مونږ ترې ډیونه د جونګړو رڼاګانې غوښتې مونږ ترې ډیونه د جونګړو رڼاګانې غوښتې هغوی زمونږ د پاکو وینو نه جاګیر جوړو زما قلم زما په ګوتو کې ټوټې ټوټې شو ځکه چې ما پې د دې خپل وطن تقدیر جوړو. السلام علیکم مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ملګری حکمت شاه حکمت او ما سره زما همکار او کیمرمین صدام حسین تنها په پروګرام ادبي رنګونو کې تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایو. امید د رب نه لرم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به پټې او ژوند ته به تازه. مینوالو د پروګرام ادبي رنګونو پیرزوینه مو نن په ښاغلي یار حسین سایل افریدي صاحب باندې کړې ده. د سایل افریدي صاحب نه به کلامونه اورو او هغه سره به د هغه د ژوند په اړه باندې تپوسونه کوو. مونږ دا توقع لرو چې د پروګرام تر اخره پورې مونږ سره پاتې شئ. سایل صاحب په پروګرام ادبي رنګونو کې تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایو. ډېره مننه د تا حکمت صاحب دغه نورو ملګریو چې دا څومره راغلي الله تاسو ټول خوشحال او آباد لري و الله دې کړي چې تاسو دا پروګرام همداسې کامیابي و الله دې کامیاب لري و الله تاسو ټول خوشحال او آباد لري. دا د میډیا برکت دی. کنده مون خو مخکې صحیح و شاعري د بچپن نه زه شاعري کوم خو دومره دغه مونږ له چا نه و راکړی. دا د تاسو برکت دی چې زمونږ کلامونه زمونږ اظهار دا ټولې معاشرې ته په ګوته کړي او چې رښتیا خبره یې د تاسې دغو لیدو سره په معاشره کې زمونږ په قدر په عزت کې ډېر فرق راغلی دی او ډېر قدردان هم پیدا وشول. والله تاسې دغسې قدرمن و آباد و خوشحال لري. ډېره مننه سایل صاحب، تاسو نم کو چې دومره لنډ تنګ وخت کې مو موږ له دومره وخت راکړه موږ سره مرکه ریکارډ کړه. سایل صاحب زموږ به دا کوشش وي د ادبي رنګونو د پروګرام به دا کوشش وي چې په کوم ځای کې شاعران یې موږ به ځان ورسو ورته چې هر څنګه حالات یې انشاءالله چې حالاتو ته به ګورو نه او موږ به د شاعرانو مرکې ریکارډ کوو. سایل صاحب ژوند مو څنګه تیریږي؟ نو ژوند هغه دی چې تیریږي بې احساسه د احساسه سره هسې جګر خون شي. نو دا چې اوس دا هم نشم ویلی او صحیح ده په ګېډه ماړه شوي یو جامې هر څه خو زړه خفه دی ځکه چې معاشرې ته اول وګورو نو ډېر وخت شي 40 کلونه چې د افغان سیمې چې په تا به امن کله راځي د خونریزۍ نه خو د سمه و غر پاتې نه شو. نو د یو پښتون وینه چې چېرته تړېږي د یو مسلمان وینه چې چېرته تړېږي خو دی په رښتیا مانو شاعري نو ولی و چې دی خوشحالي ونه کړي صرف د دغې وي چې د هر چا سره به خپل غمونه مل وي د ساحل سره د مل د جهان فکر نو بس دا چې که یو د ځان غم وي خو صحیح و خو زموږ سره خدای شته چې ځمکې په لار سر کې وګوره په بر کې خو چېرته مسلمان دی او په لړزان دی چېرته پښتون دی په لړزان دی چې دلته ورسره زموږ زړګی په لړزان دی. الله دې په ټوله دنیا په ټول عالم باندې د امن و د ورورۍ هوا خوره کړي. سایل صاحب زموږ کتونکو ته که دا ووایي چې د شاعرۍ آغاز مو د کوم سن نه کړی؟ نو شاعرۍ آغاز خو خدای شته چې زه وړوکی وم او د میرایده رجي د بلډینګ صاحب دا کې دی لا نه و جوړ چې یو ملا یې نیولی و هغه به موږ له لې بیت سپاره سبق هم راوښالو د مدرسې سبق به هم راوښالو. نو په هغه وخت کې چې که نه ما شعر و شاعري کړه او یو بارام نامه و بارام لیونی په هغه وخت کې لیونی و داسې پوړي کې به لیونی کېدو نور چې روغ به شو ډېر ښه سړی و نو هغه را باندې به ورځ چاړه راوښکه وی چې شابس شعرونه راته ویو چې وینې دغه چاړه باندې دی لاله نو هغه ډېر دغه وینا وه چې په دنګ خوله کپېدم چې څه یایم ورته ځکه چې که نه خوځېدلی و نو دلته راله چاړه ایښې وه نو بیا سخر مې واله د مغفرت نصیب کړي میجر چمن خان نامه وه نو هغه د منظره کشي یې ټوله ولیده نو د هغه نه یې هغه چاړه ونیوه لاس یې د ونیو خو دومره زور یې ورکړو ډېر غټ طاقت و پکې فوجي میجر تېر شوی ټول دغه یې زده و چې هغه چاړې یې د لاس نه وغورځوله ورته ویل چې بیا به لارې له نه راوځئ ما ته ویل چې تا شعر چېرته یې زده کړي ما چې بس د خولې له رادرومي نو هغه ته مې بیا یو څو شعرونه وویل
مطلب ته ورسېدې نو بیا د هغې نه پس بیا مې سره خپلوالي وشوه نو د تا بچی لوشه که چې هر یو شب چې تر حد پورته شي جنون شي څوک وحشي و دارنده شي څوک مجنون شي نو بس دا چې دا شوق هم ورسره تازه کېدو او داسې وخت کې ما شاعري چې یو خسرو غږېدو او یا به ملنګ جان غږېدو دا حمزه بابا ناظر استاد خاطر بس بیا پسې وروسته راووتل او چې رښتیا خبره یې ټول د مونږ استادان د مونږ مشران او ډېر خواږه شاعران تېر شوي دي او د هغو دغه برکت دی د مونږ سره چې هیله دومره پنځه خبرې مو زده دی کنې چې هر نوی و هغو دا د پوهې ژبه مونږ له نوی راکړې نو خدای خبر چې مونږ دغه دومره خور وای ساحل صاحب په خپل ژوند باندې د کوم یو شاعر نه ډېر متاثر یې نو په خپل ژوند باندې خو د دوو دغه نه چې رښتیا خبره متاثره یم چې یو د رحمان بابا نه او یو د خاطر نه مطلب ته ورسېدې دغو نه زه ډېر متاثره یم ځکه چې چا راته وایي چې د رحمان بابا تله د خلکو خوښ ده چې زنانه په زړه کې هم ناستی په خوله کې او په نرینه ما چې سعید او خوشحال خټک داسې خلک چې هغه په پیر دریاب و خو د هغه شاعري رحمان بابا ډېره ساده وه ډېره زر به زده کېده این حمزه بابا یو لوی استاد یو لوی شاعر چې بس د موجوده ساده بل د ده منطق ایله نه را پیدا کړی خو خاطر ته ډېر دغه دی مطلب ته ورسېدله چې په اسانه ژبه کې په اسانه دغه کې سړی پرې زر پوهېږي کنې دا ټول د ده د مکتب برکت دی مونږ ټول چې دغه مقام ته راورسېدو او رحمان بابا او خاطر مې ځکه چې اورېدو سره به سړی مقصد ته رسېږي اسانه او ساده ژبه ده او یی چې په ساده ژبه لیکل کوه ساحله چې پرې پوه شي د خیبر هر یو وګړی نو بس دا چې ساده ژبه ډېره ښایي او چې مشاعرې به شاعران زما په یاد کې کوي مشاعرې به شاعران زما په یاد کې کوي تر ډېره عمره بې یادېږم د خیبر په سیمه ساحل صاحب زموږ کتونکو ته که دا ووایې چې څومره شاعري م خپله کړې ده تاسو سره خپله شاعري څومره پرته ده او څومره کتابونه م چاپ شوي دي او کوم ناچاپه پراته دي نو ما خو یو کتاب په ساحل چاپې دا په کراچۍ کې راله د کوم خلکو چاپ کړو چې څوک د لارو والا و ټیکاداران وو الله یې دوی خوشحال و آباد لري چې شاکر اپریدی و دا یې مشر و دغه دا چندې راله راغونډې کړې او یو مولدین صاحب و او یو چې و که نه طولا نامه وه اوس مړ دی الله د مغفرت نصیب کړي او نور چې که نه سلطان خیل هم خو له چې پیسې ورکړي ویله او شنواري هم ورکړي او اپریدو هم ورکړي د ټولو زه ډېر قدرمن یم ډېر ورته دعواګو یم چې موږ سره یې دا دغه وکړو هغې نه پس مې بیا چې که نه دویم کتاب څارنه دا تاج محمد صاحب ته وویل الله دې دی خوشحال و آباد لري په نیمه خوله سره بس دویمې خبرې ته پرې نه خورم منشي ته ویې چې ورکړه چې څومره لګېږي نو 8000 روپۍ راکړې راله دا دویم کتاب مې دغه خو بس اعلی فضل دی اوس پټرول پکې یو 100 دانې پاتې نور ختم شو خر شو خلکو واخیستو خوښ یې کړو بس دا هم غټه دغه و 4 کتابه نور جړوبی اوس تیار پروت دی چاپ کېدو ته جړوبی ابشار ته یی ابشار په پارسی کې دی او جړوبی په پښتو کې نو خو پښتو ژبې شاعران یو او بیا پسې مسکي یادونه دی او بیا پسې جذبې ولولې دی او بیا پسې ساحل پیرزوینه و هغه اصلي ساحل پیرزوینه ورک شو او دا داسې مات ګوډ مې راغونډ کړل لږ مې معیاري کړل شاهنامه د ساحل د پیرزوینې نه ورکېږي نور هغه شی بیل شی و چې کوم ورک شوی دی ډېر لټون مې پسې وکړو ډېرې ستړې مې پسې وکړې خو بس بیا په لاس رانغی خدای دې وکړي ساحل صاحب چې کوم کتابونه ستاسو ناچاپه پراته دي دغه هم چاپ شي او ولس ته مخ په وړاندې راشي ساحل استاد زموږ کتونکي به په دې انتظار وي چې د ساحل صاحب نه به غزل اورو موږ سره یو غزل شریک کړي ښه ډېره مننه
یو ساده غزل به سره دغه کوم نو آشنا چې په هر ځای ستا د ستم سیلی لګېږي آشنا چې په هر ځای ستا د ستم سیلی لګېږي نو چېرته به د ښکلیا د کارم سیلی لګېږي و نه ما کې حوصله شته دی نه ته په خپله راغلی نه ما کې حوصله شته دی نه ته په خپله راغلی او ولاړ یم په دو زړو کې چې درځم سیلی لګېږي او په دشته د امید مې د بیلتون ګردونه راغلل په دشته د امید مې د بیلتون ګردونه راغلل خو کاروان د چا د لورې لټوم سیلی لګېږي او تورتم د یو شنګاز رو ګودر رانه خطا دی تورتم د یو شنګاز رو ګودر رانه خطا دی حیران یم چې سترګې غړوم سیلی لګېږي او په تمه یې لیدو ته د هجران په توره شپه کې په تمه یې لیدو ته د هجران په توره شپه کې و ډیوې د ارمانونو بالوم سیلی لګېږي او راحت به چېرته وینم په نیمګړې دنیاګۍ کې راحت به چېرته وینم په نیمګړې دنیاګۍ کې و دنیا کې خو هر لورې ته د غم سیلی لګېږي و تصویر نه غلط کړو د بیلتون باد سامور بیا تصویر نه غلط کړو د بیلتون باد سامور بیا وربل یې چې په خیال کې جوړوم سیلی لګېږي او یخنۍ غونی بابر کړه په خیبر ګالی ساحله یخنۍ غونی بابر کړه په خیبر ګالی ساحله او په سره وړي د ژمي د موسم سیلی لګېږي په سره وړي د ژمي د موسم سیلی لګېږي نو چې دا ګالی وورېږي نو سور وړی خو څادر و دغه ته سړی محتاجه شي یخنۍ غونی بابر کړه په خیبر ګالی ساحله په سره وړي د ژمي د موسم سیلی لګېږي ډېره ډېره مننه ډیر په زړه پورې او ډیر ښکلی کلام یې موږ سره شریک کړ د ساحل صاحب ښکلي کلامونه دي بل کلام به هم ته اورو ساحل صاحب په کومه جرګه کې ناستی کوئ نو خوله چې اول خیبر پښتو ادبي جرګې نه کوډم را سره جنرال سیکرټري وم دا خیره پیری او تا بچایلو شه بیا خیبر نوې پښتو ادبي جرګه دغو یارانو جوړه کړه خو بس و چې که نه مونږ هر یو نام درو ځکه چې همدا به به راته ویلي چې تاسو بیدار نه کړو تاسو سینیار یو او تاسو هر یو باندې ګرځو چې کوم د لا دعوت درکړي که نه یې درکړی او تاسو ته مکایي نو تاسو ور درمو نو مونږ اوس که دا ورته وایم چې ټولو ډالې د مونږ خپلې ډالې نو دا به څه مبالغه نه وي زمونږ کتونکو سره به بل څه شریکوئ که کلام یې در سره غزل یې در سره نظم یې در سره زمونږ کتونکي به په دې انتظار چې د ساحل صاحب نه به کلام دویم کلام هم وو نو دا نظم درته پښتو ژبه باندې وایم او پښتو ژبه اصلي چې که نه رښتیا خبره ډېره کمه پاتې شوه په خپل حال کې نورو ژبو ته یلغار وکړو او تا بچایلو شه زه دغه پښتنو او تعلیم یافته لیکوالو ته دا خبره کړم او چې دا پښتو ژبه خپله زده کړي ولولي لیکل زده کړي او په مدرسو کې د دغو لپاره یو پیریډ یا نصاب مقرر شي چې زموږ د خپله مورنۍ ژبه نه ورکېږي نو دا نظم به درته وایم چې قومونه دي لګیا د خپلې ژبې ترقۍ له قومونه دي لګیا د خپلې ژبې ترقۍ له خو پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالۍ له او پښتونه د پیړو پیړو کالونو نه پښتون یې بیدار شه د ودو په لاره هغسې په یون یې و دنیا ځنې په لیار د ترقۍ نه ولې ستون یې و تر اوسه د عزت پرې نه خو راګیر په کوم جنون یې و راویښ شه دوام ورنه کړې نور دغې کمزورۍ له پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالۍ له پښتونه ته پښتون یې د پښتو ژبې عزت کړه چې اوس یې په کوم ځای د مورنۍ ژبې خدمت کړه پښتو د امن درس د پښتون غوندې خصلت کړه و ښکاره په درو جهان د پښتون ځلند قومیت کړه او فرهاد شه قرباني ورکړه د خپلې شیرینۍ له او پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالۍ له او پښتونه تل په علم په هنر کړه منګول خخه په فکر تصور کې خپل منزل کړه ځان ته نښه
د علم په کیسۍ باندې ورځه په وړاندې مخه جوهر به د سیالۍ درکړي حکمت تر لپه خوښه او توخه په ژوند کې جوړه کړه راتلونکي زندګۍ له پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالۍ له او پښتونه په پښتو باندې قایم ساته خپل ځان پښتو ته که نظر وکړي هم دین دی هم ایمان او پښتونه د پښتو نه کړه خپل سر و مال قربان پښتو له یې پښتونه ستر لیکوال حبیبي جوړ شه یا ته فخر افغان شه یا اجمل یا غني جوړ شه همدا غوندې ادب کې د پښتو فلسفي جوړ شه او خدمت ته پښتو وکړه هماشه ابدالي جوړ شه او پښتو په ننګ کړه پټه پلو جوړ کړه ننګیالی له او پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالی له او پښتونه که پښتون یې ورسره هم مسلمان یې دنیا ځان ته حیرانه کړه ته نورو ته حیران یې ورسۍ د وحدت ونیسه منونکی د قرآن یې موران به حاصل نه کړه چې بېلیارې بې کاروان یې او جواب د خپل ضمیر ورکړه په یو اواز نړۍ له پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالی له او پښتونه راوي وایي د خالد بابا الوا دي پښتونه ته د ډېرو قربانو په سر آباد دي خوشحال او د رحمان په سر په هر محفل کې یاد دي ایمل او دریا خان په سر تر اوسه زنده باد دي او ساحل اپریدی وایي ته دې جوړ کړه درخانۍ له پښتونه تا څه کړي د پښتو ژبې سیالی له ډېره مننه ډېره مننه تاسو مینوالو ډېر ښکلی د پښتو ژبه باندې ډېر ښکلی او ډېر په زړه پورې نظم لیکلی موږ سره شریک کړه ساحل صاحب په اخره کې به کتونکو ته څه پیغام ورکوئ نو کتونکو ته بس دغه پیغام دی چې پښتو لیکو پښتو وایو او پښتو بل ته مخاوو او دا سکول منصبدارانو مشرانو ته مې دا خواست دی چې په هر سکول کې د پښتو یو پیریډ مقرر شي چې زموږ د خپله ژبه نه ورکېږي او بل مې راتلونکي دا ورته دا خواسته د ځوانې طبقې ته چې علم له زور ورکو علم کې د مخکې تلو وزر شته دی ملګریو علم کې د نوي ژوند خبر شته دی ملګریو په علم باندې منګولې خاښې کو علم یو ښکلی شی دی چې چا نه به ډاکټر جوړ شي چا نه به افسر جوړ شي خو یعنې ماسې نه په چا نه به تجارتګر جوړ شي خو دا من درته سوال دی چې د خپلې منصبې نه بې انصاف نه کار اخلو د غریبانو سره به ډېر خیال ساتو او دا چې خپل کوم کار شي هغه په صحیح راسته په صحیح جذبه باندې تاسې اجرا کوو نو کامیاب به وو بریالي به وو ټول وطن ته دا اپیل دی چې الان خوشحال و آباد لره والا دی موږ د وطن نه دا بد ورځې دا غمجنې لرې کړي او خدای د ټولې خبرې په خوشحالو او په امن بدلې کړي د حکمت شاه صاحب فضل امین بهار صاحب سره د دغو نورو ملګریو دا د دې رنګونو کوم پروګرام چې شروع کړی ډېر ښکلی پروګرام دی الان خوشحال و آباد لره چې موږ لاندې هم دغه راکړه موکا راکړه او تاسو دا را تکلیف و زیار وکړو و الله دې تاسو په خپل مقاصدو کې بریالي او کامیاب لري موږ درته دا دعا وو دا د تاسو برکت دی چې دا د چا د پاکې مینې برکت دی چې خیبر په نامه وړیو کې حساب شوم نو ډېره مینه ډېره مننه و الله دې تاسو د دغې مینې په بدله کې ډېره خوشحالي درکړي درنو کتونکو دا ساحل اپریدی چې موږ سره یې ښکلې مرکه ریکارډ کړه ښکلي کلامونه هم پرې واورېده د بلې خپرونې پورې خپل کوربه حکمت شاه حکمت او زما ګران همکار صدام حسین تنها ته اجازت ورکوئ په لوی الله م سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو